یو صحابي راغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رسول یا رسول الله تاسو سره مې د خپل ځان نم ډیره مینه ده، د خپل بچو نم ډیره مینه ده، د خپل اولاد نم ډیره مینه ده. یا رسول الله کله کله د ستاسو د مجلس نه پاسم کور ته لاړ شم، بیا د ستاسو یاد راشي، بیا د ستاسو خدمت کې حاضر شم، بیا د ستاسو دیدار وکم، بیا د ستاسو زیارت وکم، زړه ته مې چین ملو شي، سکون ملو شي، زړه مې قرار حاصل کړي. گویا د دې واقع منظر کشي رحمان بابا په دې اشعارو کې کوي که تمام عمر یې یار پستر کو پروت وي، که تمام عمر یې یار پستر کو پروت وي، تمام عمر ورته ښکارېږي یو ساعت که یو دم شي هغه یار ورڅخه لرې، هغه دم شي ورته عمر د قیامت. صحابي وویل یا رسول الله ستاسو خدمت کې حاضر یم، نو زړه مې قرار کړي، لاړ شم ستاسو یاد راشي، بیا ستاسو مجلس ته حاضر شم، بیا د ستاسو دیدار وکړم، بیا مې زړه ته چین او سکون ملو شي. اوس خو خیال راغی چې زه به مړ شم، د دې دنیا نه به لاړ شم او تاسو به هم د دې دنیا نه پرده کوئ، نو تاسو به هم آخرت ته ځئ، نو تاسو خو په جنت کې د پیغمبرانو سره اوچت درجو کې او زه به لاندې درجه کې یم، نو هلته کې بیا زه د ستاسو دیدار څنګه کومه؟ که زه د ستاسو دیدار نشم کولی بیا به زما زړه ته سکون څنګه ملاویږي، قرار به څنګه ملاویږي؟ لا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب نو ورکړی. په دې کې حضرت جبریل علیه السلام راغی، آیت نازل شولو ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. څوک چې د الله او د الله د رسول اطاعت کوي دغه خلک به د هغه خلکو سره وي چې په چا باندې الله انعام کړی دی، یعنی انبیا، صدیقین، شهدا او صالحین، دوی سره په جنت کې ملګري.